اوس بیا هر څه ریکارډ کړو. مخیر نظرات ته پکې اپیل وکړي چې د غریبانو سره امداد وکړي، څوک د نه وږی پاتې نه شي. کتونکو دا ګلشن چوک دی، اوس موږ نشاط چوک طرف ته روان یو. عبید الله صاحب دا راته ووایه چې یاره ډېر غریبانان دي زموږ په دې ملک کې، هغو ته به څه ویل غواړي؟ خورشید ورور، زه خو په دې وخت کې مخیر نظراتو ته اپیل کوم چې د خپله نوړۍ راوالی او د دې غریبانانو سره نیمه کوي. یوه دویمه خبره دا ده چې تاسو خپله نوړۍ نشئ نیمولی، نو الله تعالی په تاسو باندې زکات فرض کړی دی، خیرات او د صدقات ترغیب یې درکړی دی. نو نن چې ته کوم زکات او خیرات صدقات تاسو ورکوئ، په روژه کې ورکوئ، هغه نن ورکوئ دې خلکو له، چې دا خلک ته دا محسوسه نه شي چې زه په دیاړي کې وم او کور وږی ناسم، چې دی کور نن بند دی، بازار بند دی، کاروبار بند دی، دیاړي بنده ده، خو چې دی دومره محسوس کړي چې زما په کور کې ماته د رزق څه کمی نشته، نو دا خلک به بیا نه راوځي. سهار زه خپله ذاتي واقعه بیانوم چې یو کس راغی چې وایي زه خو په دې وجه راوتم چې زما سره په کور کې څه نشته. الحمدلله یو کس ولاړو، ما نه پېژنده، هغه ورته یې راځه کور ته یې بوتو، بورې وړۍ ولم ورکړو، وریجې ولم ورکړې، غوړي ولم ورکړې. زه د هغه سړي ته سلام پیش کوم او خدای دې هغه د ایډیا قبول او منظوره کړي. دغه شان تاسو لکه مهرباني وکئ په خپل ګاونډ کې، په خپل کور کلي کې، په خپل ځای کې، په سوات نه بلکې زه په ټول پاکستان کې دا شی چې کوم ځای کې قطع کېږي د SWAT-news.com او څوک زما دا خبرې اوري، نو زه هغو ته دا اپیل کوم چې د خدای په خاطر په خپل ګاونډ کې تپوس وکئ چې د چا کره څه شی کمی دی. الحمدلله په پاکستان قوم داسې قوم دی چې دې کې به څوک د ولږې نه مري، خو موږ به د دې بیمارۍ نه ډېر زیات خراب شو. لکه دا کم کسان چې د تپتان نه راغلي دي، یو 25 کسان په مردان ته راغلي دي، نو دا د مردان نه په خبره په هوا دلته راوړي، نو چې موږ دا ټول دی غرون دا بیا خو د سوات موسم یخ دی، دا شی به ډېر زیات دغه شي. نو لکه څنګه چې ایټلي والا اوس جاړي چې موږ یو هفته ایزي اغستی وو او د هغه یوې هفتې ایزي د لاسه باندې موږ ته د عذاب نه دومره زیات شو چې اوس هغه په زرګونو په هغې کې مړي شو. دغه شان پاکستان سره خو بیا هېڅ قسمه وسایل نشته. او دا بالکل څوک دی نو بس مخکې روان یو. کتونکو دا موږ بل چوک هم کراس کو، مخې ته چیرمین ولاړ دی د سوات پریس کلب او صدر صاحب ورسره ولاړ دی، عبدالرحیم صاحب. مخکې زه د هغو سره به هم یو څو خبرې وکړو. په حاجي بابا چوک ته موږ راورسېدو او دا چې دی دا اعلانونه کېږي باقاعده، نو دا د ګاډی روان دی، دا دی راکوش زو دغه صدر صاحب له زو دا اعلانونه کېږي باقاعده چې یاره تاسو خپل احتیاط کوئ. نو صدر صاحب ولاړ دی، شهزاد عالم هم ولاړ دی. شهزاد عالم نه یو څو تپوسونه کوم چې څه پروګرام دی. السلام علیکم سر. دا شهزاد عالم لم رالمه دا نیاز دی زموږ سره، نیاز ولاړ دی. سر صاحب څه به ویل غواړي؟ مکمل لاکډاون فیصله ولې وشو؟ زه یم چې په دې مشکل وخت کې څه د خلکو هم غفلت دی او پرون بھرپور کوششونه ضلعي انتظامیې کړي دي، پولیس کړي دي، خو خلکو رش برقرار و. خو بنیادي خبره ده چې د خلکو رش په دې وجه جوړېږي چې د خلکو کور کې بچي وږي دي، تږي دي، غریبانان خلک دي، د 15 ورځو نه هغه په کورونو کې مصروف شوي دي. زما دا پرزور مطالبه ده که حکومت واقعي رش ختمول غواړي نو دغه بچو له خو به خوراک ورکول غواړي. زموږ چې کم محنتکش خلک دی، دیاړمار خلک دی، ډیلی ویجز باندې کار کوي، ترکان دی، موچي دی، دیاړمار دی، ګیلکار دی، هغه خلک به څه کوي؟ پکار ده د سین حکومت خپل قوم له ریلیف ورکړو، راشنونه سپلای کو. زه ته ریکویسټ کوم، سوال کوم چې د خدای په خاطر په دې خلکو رحم وکړه. دا خلک به د کورونا نه مري د لوږې نه خلک مړه. یقین وکړه زما په ټلیفون وار نه موندی کېږي چې خلک وږي تږي دي، فریاد کوي، په ککشۍ باندې مجبور دي. دا خلک په خوشحالۍ نه راوځي، دا خلک راوځي دې دپاره چېرته یار دوست میلاو شي، د 400 روپۍ دې راوالو، د اوړه دې راوالو، غوړي ته راوالو، چیني ته راوالو. زه دوی ته وایم که تاسو د کورونا وایرس دا احتیاطي تدابیر اختیار کړي دي، د دې سره سره تاسو خو د بهرو ملکونو پیښې کوئ، نقل کوئ چې په بهر ملکونو کې لاکډاون شوی دی، کرفیو ده. دلته خلک هم ذهني فکري لحاظ سره تیار دي، خو دقه شانتې نقل د امدادونو په هکله هم وکئ چې بهر ملکونو کې خلکو کورونو ته راشنونه رسول دي. او زموږ په ملک کې دننه د صوبه سند د پیپل پارټۍ ګورنمنټ خلکو له باقي راشنونه ورکړي دي، غوړي ورکړي دي، چیني ورکړي دي، مالي مددونه یې کړي. دا خلک به څه کوي؟ دا خلک به څه خوري؟ دا څه ماران خو نه چې په خاورو باندې پایي. سر صاحب یو تپوس بل کوم، زموږ بدقسمتي دا ده چې په شنګله کې خاص پتار شته، وینټیلیټر شته، بیا هم دغه ځای نه چې کوم مشتبه کیسونه دي سوات ته را روان دي.
نو خیال داسې ظاهرېږي داسې چې یاره دا وایرس چې دی د شنګلې نه سوات ته منتقل کېږي. تاسو د ضلعي انتظامیې سره ښه په ټچ یې. په کار دا نه چې دا ضلع بندي وشي او دغه مریضان چې دا په شنګله کې پاتې شي. دا ډېر ضروري خبر ده. بین الاضلاع پابندي لګېدل ده. په مومن باندې په کار دا ده چې څنګه رفت آمد بند شوی دغه شانتې دا امبولانس هم بند کړي، هر ځای ته د سهولتونه میلاو کړي. دا ټول رش چې په دې سوات راشي زموږ په بنیادي موږ احتیاطي تدابیر دې لپاره اختیارو چې زموږ کورونا زموږ مېلمه نه شي. نو کورونا په دې شکل کې هم راننوتی شي، کورونا په دې شکل کې هم راننوتی شي. د بهر نه خلک راځي، بهر دنیا نه هغه راونوځي کورونا راوړي. په هر حال احتیاطي تدابیر کې قوم د حکومت سره متفق دی او قوم په دې اګري دی چې موږ احتیاطي تدابیر اختیارو. خو ما تاسو ته عرض وکړو چې خلک ډېر غریب خلک دی. دا غریبه علاقه ده، دا د دهشتګردۍ نه، سیلاب نه، د زلزلو نه، پوجي اپریشن نه تېره شوې علاقه ده. دا مزید په دو کې سکت نشته. دو دا د خپل بچی جاړي او هغه سهار چای غواړي، چای نه، د غرمې ډوډۍ غواړي، ډوډۍ نه، د ماښام روټۍ غواړي. هغه په نهرو خلکو خلک د مجبورۍ نه، د بې بسۍ نه راوځي. که په لار کې څوک زما اشنا مخامخ شي چې د وړو بورې لار راکړي، زه حکومت ته دا خواست کوم چې دوی خلکو لا پوره طور راشن سپلای کړي، کورونو ته دې ورکړي. او که چا بیا د کور نه راوتو کوشش وکړو، ما دې په دې چوک کې په ګوډۍ باندې وګوري. خو خلکو په مجبورۍ راوځي. خلکو دا منګوره پخوا هم لیدل وه، دا شوق یې نشته چې دا بازارونه یې. خلک دې دپاره راوځي چې ځان له ټماټر راولم، پیاز راولم، ځان دپاره ګوپي راولم، ځان دپاره اوړه راولم، ګوړي راولم. زما د حکومت ته دا خواست دی او زه دا پرزور اپیل کوم چې زموږ خپل وزیر اعلی دی او زموږ په خپل وزیر اعلی کې په موږ باندې دا حالات تېرېږي. زه افسوس اظهار په دې خبره کوم چې مردان خپل وار تېر کړی دی، نوخار خپل تېر کړی دی، بونو خپل تېر کړی دی، هزارې خپل تېر کړی دی. اوس زموږ وار راغلی چې په دې وار کې هم خلک په دې مشکل کې مبتلا وي. نو که ته 1000 بار کوششونه کوې چې تاسو مه راوځئ، دا احتیاطي تدابیر خلکو له ورکوي. خو زه دا سوال د دې حکومت ته کوم چې په دې احکاماتو باندې ستاسو په دې همدردۍ په اظهار باندې ستاسو په دې هدایتو باندې نه د غریب په تنور کې ډوډۍ پخېږي او نه د غریب په کټوۍ کې انګولې پخېږي. د خدای په خاطر خلک کورونا نه مري یا نه بمري، د دې لږې نه به مړ شي، لږې نه به مړ شي. زموږ سره شهزاد عالم صاحب موجود دی د سوات پریس کلب. کاکا دا راته ووایه چې بین الاضلاع پابندي نشته دی او د شنګلې نه چې کوم تاسو ته هم پته ده، تاسو هم ریپورټ کړي دي سسپیکټډ کوم کیسز چې دي هغه دړادړ روان دي. د هغې وجه هم دا ده چې یاره د خلک زیات په کوټه کې ژوند تېروي، هلته مزدوریانې کوي، هلته تاسو ته پته د وایرس زیات دی. نو څه ګڼئ که دا پابندي برقرار ونه ساتلی شي، دا ځای د وایرس منتقلېدو خطره نشته؟ خورشید بالکل ستا خبره ټیک ده. د شنګلې څه کیسونه چې په مختلفو علاقو کې راغلي وو، خو بله خبره دا ده چې هلته په شنګلې په هسپتالونو کې داسې هېڅ قسمه سهولیات یا دا نشته چې قرنطین یا ورته کولاو کړي یا نور څه. نو د هغې لپاره صرف او صرف د سیدو هسپتال یا په خوازخیله کې چې کوم هسپتال دی، خو د خوازخیله هسپتال هم تر اوسه پورې سټیبل نه دی. نو چې کوم دلته کې د سیدو هسپتال دی، دې ته د مختلف کم ضلعي دي یا هر ځایونه دي، د هغه ځایونو نه دې ته د مریضانو راوړه شروع دي. یقینا چې په دې باندې دا د ډېر افسوس خبره ده او ډېره د تعجب خبره ده چې که دغه کیسونه او دا راځي نو په لارې باندې که دا په ګاډو کې راځي، که دا په مختلف مقاماتو کې په سټورونو کې، نو هغې نه دا خطره ده چې دلته هم دا مرض راشي. خو دا نن چې کوم اقدام اوچت شوی دی، یقینا چې دا د ستاینې وړ دی، بغیر د دې نه نه کېده. تاسو وکتو چې دا تېر 3-4 ورځې کم لاکډاون و، د هغې په وجود به دا خلک په روډونو او په دې کې ولاړ وو. نو نن چې کوم لاکډاون شوی دی او دغه چې دا خلک که په خپل کورونو کې محدود شي، نو دا ده چې د دې مرض مخنیوی به وشي. خورشید عمران یو خبره به زه تاسو ته نن بله وکړم چې دا کم صورتحال روان دی په دې کې صرف د سوات که تاسو وګورئ چې کم غریبانان خلک دي، هغه څنګه چې صدر صاحب ووایي که دا خلک د دې کرونا نه نه وژلی کېږي، خو دا به د اولګي نه مړه شي. نو په کار دا ده زموږ حکومتونو ته زموږ مخیر حضرات چې کم دي، کم مالداره خلک چې هغوی په خپلو علاقو کې چې د هغو په علاقو کې کم غریبانان خلک چې د هغو د مدد دپاره راوځي، دا ټیم چې کم دی دا ټیم په موږ باندې د دهشتګردۍ په شان یو بل سخت وخت راغلی دی او د دې نه بل سخت وخت نشي راتلی. نو په کار دا ده چې زموږ کم مالداره خلک دي، زموږ مخیر حضرات یا په خپلو علاقو کې په خپلو کلو کې چې کم غریبانان خلک دي د هغو د مدد دپاره راوځي، که نه دا خلک چې کم دی دا به د ولګي نه مړه شي. ډېره مننه. دا زموږ سره شهزاد عالم صاحب واقعي دا خبره ټیک ده چې چې کم مخیر حضرات دي، څوک زکات ورکولی شي، صدقات ورکولی شي، په کار دا ده چې هغه خلک دا زکات ورکړي. دا ټیم دی، دا سخت وخت دی. د بل ځای نه به انشاءالله بیا تاسو ته راځو. هغې پورې اجازت راکوئ. د الله په امان.